بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. متقیانا کسان دي چې ایمان یې راوړی دی په غیب باندې او پابندي کوي د مانځه او د هغه څه نه چې موږ دوی ته ورکړي دي د هغې نه خرج کوي د الله په لاره کې. نو ایمان بالغیب پسې یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا دوه صفته راوړله. متقیان هغه کسان دي چې په هغو کې ایمان وي، دویم هغوی پابندي د مانځه کوي، دریم صفت دا دی چې الله پاک وله چې څه ورکړي دي د هغې نه خرج کوي. ایمان نه وروستو دا اقامت الصلاة او ایتاء الزکاه دا د دې وجې نه راوړو چې دا نښې د ایمان دي. دا چې هر سړی دعوه کوي چې زه مؤمن یم، لیکن د هغې دپاره نښې پکار دي. د هغې کې اولنۍ نښه دا ده چې دغه سړی به د مانځه پابندي کوي او دغه سړی به د الله په لاره کې خپل مال خرج کوي. نو که د مانځه پابندي پکې نه وه نو پوه شه چې دا یا خو منافق دی او یا کافر دی یا ایمان انتهایی کمزوری دی. دا شانتې د ایمان دعوه کوي، خو کله چې د الله په لاره کې د انفاق خبره راشي نو بیا خپل مال د الله په لاره کې نه خرج کوي، نو د ده ایمان هم کمزوری دی. نو په مانځه سره د اخلاص اظهار کیږي او په زکات او انفاق سره د بندګانو سره د احسان او د نیکۍ جذبه هغه پیدا کیږي، د هغې اظهار کیږي. نو د دې وجې نه دا دوه صفتونه د ایمان نه وروستو راوړله. او دویم وجه دا هم ده چې دا اقامت الصلات دا د اعمالو د قبیلې نه دی او انفاق دا د اخلاقو د قبیلې نه دی. نو ایمان هغه تصدیق شو او مونږ چې دی هغه اعمال شو او د الله په لاره کې خرج کول دا انفاق شو. د دې مثال دی ونې دی، د هغه ونې دپاره یو جرلی، یو د هغې څانګې، بل د هغې میوه. ایمان دا یې جرله ده، اعمال د هغې څانګې دي، اخلاق چې دي د هغې میوه ده. د دې مثال سورت ابراهیم کې هم الله پاک دغسې ورکړی دی. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء. بیا صلات چې دی دا څه ته وایي؟ نو صلات قرآن پاک کې 11 کم 100 ځله راغلی دی، د دې ماده 15 کم 100 ځله راغلی ده قرآن کې. نو دا په لغت کې دعا ته وایي، دعا لکه وصلی علیهم، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دوی ته دعا وکړه. دویم خاص کر د پیغمبر دپاره دعا، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ای خلقو د پیغمبر دپاره دعاګانې غواړئ، هغه باندې سلامونه وایه. صلو معنا دعا ده، فارسی کې ورته درود وایي، درود پې وایي، دعا کوئ. او جنازې ته هم صلات وایي، ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا. په دې منافقانو باندې مونځ مه کوه چې مړ شي په دو کې یو سړی همیشه. او صلات په معنا د ذکر او تسبیح سره هم راځي، لکه سورت نور کې راځي کل قد علم صلاته و تسبیحه. د هر یو صلات یعنی د هغه ذکر او د هر یو تسبیح الله پاک معلوم دی. په دې ځمکه کې څومره مخلوق دی یا په دې کائناتو کې، هغو د الله رب العالمین ذکر هم کوي، د الله تسبیحات هم بیانوي. الله پاک د هر څه معلوم دی، پیژني. صلات په اصطلاح کې هغه مخصوص ارکانو ته وایي، مخصوص اوقاتو کې هغه وشي په هیئات مخصوصه سره، چې هغه قیام دی، رکوع ده، سجده ده، او وختونه وله مختص دي چې هغه سحر دی، ماسپښین دی، مازدیګر وغیره، په یو خاص هیئت سره چې هغه مصلي او لمونځ کوونکی پکې کښته پورته کېږي، سلام پکې ګرځوي، داسې یو خاص شکل دی د هغې.
بیا دا اقامت الصلات چې کوم دی دلته وایي ویقیمون الصلاة ویقیمون الصلاة دو پابندي کوي د مانځه نو دا نه دی ویلي چې یصلون منځ کوي بلکې یقیمون الصلاة دا د اقامت نه دی یقیمون اقامت چې دی هغه ودرولو ته ویل کېږي منځ خو داسې شی نه دی چې هغه ودرئ څوکه نو د دې څه معنا ده چې دوی منځونه ودرئ یقیمون الصلاة دو منځونه ودرئ دا متقیان دي نو د دې مختلف معنی کړ دي بیزاوی والا خو ډېر شی معنی کړ دي یو معنی دا کړ چې یروجون الصلاة دو د منځ رایج کوي منځ چې کوم دی هغه عام کوي اسلامي حکومت کې به د مانځه لپاره خاص اهتمام وي قاضي او بادشاه به د دې لپاره چې کوم دی حکم جاری کوي په ټولو خلقو کې منځ عام شي دا رایج کول دی لکه راجتي السوق هغه بازار چې دی هغه رایج شو وچلېده چلېدو په معنی باندې کسدتي السوق بازار چې دی هغه ودرېده ټپ شو نو دغه د دې لپاره راځي ښه معنی دا کړله چې یدیمونها ویؤدونها بحقوقها ويحفظونها عن المفسدات والمكروهات وأداؤها مع الفرائض والسنن والمندوبات مع الخشوع والخضوع چې همیشګیري کوي په مانځه باندې د خپل حقونو سره ادا کوي د هغې حفاظت کوي د مفسداتو نه او د مکروهاتو نه او ادا کوي سره د فرایضو نه د سنتونو نه د مستحباتو نه او سره د خشوع او د خضوع نه چې عاجزي پکې او توجه الله ته برابر وي نو د مفسداتو نه ساتي منځه د مکروهاتو نه ساتي خشوع خضوع به پکې او تمام ارکان واجبات فرایض په دې باندې پوره منځ به د صف اهتمام به کوي دا هم اقامت الصلات دی ځکه نبي علیه السلام به چې کله مانځه ته مخکې کېده نو رو به ګرځېده او به وي سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامت الصلات دا خپل صفونه برابر کوي د صفونو برابرول چې دي دا د اقامت الصلات نه دی چې مونځ قایم کړي نو مانځه قایمول دغه دی نو د صفونو خیال ساتي نو لنډه خبره دا شوه چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مونځ کوي رکوع سجده په هغې کې اعتدال ارامي پکې کوم ذکرونه چې پکې دي هغه په صحیح طریقې سره وکړی شي فرض چې پکې راغلی دی په مانځه کې هغه د فرایضو خیال وساتي که سنتونه دي د هغې خیال ساتي که د مستحبات دي د هغې پکې خیال وساتي د دې وجې نبي علیه السلام خپل امت ته فرمایلي وو صحابه کرامو ته صلو کما رأیتموني اصلي مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو ما وینئ چې زه مونځ کوم زما په شانتې مونځ کوئ بیا د دې مانځه دپاره شرایط دي شرایط هغه شرطونو باندې ادا شي نو هله بیا دا اقامت الصلات هله راشي نو په هغې کې یو پیژنګالو ده د وخته چې سړی وخت وپېژني نو د وخت نه مخکې نه کوي د وخت نه وروستو نه کوي تاخیر پکې نه کوي وروستوالی چې د مانځه ټایم داخل شي نو بیا سستي نه کوي نو منافقانو مبارک قرآن کې راغلي دي ولا یاتون الصلاة الا کسالا دو مانځه له نه راځي مګر په سستۍ سره سست پوسي نه پاسي دغه شانتې تلک صلاة المنافقین نبي علیه السلام فرمایي چې دا سستي چې په مانځه کې کوي دا د منافق مونځ دی بیا خاص کر د سهار په مانځه کې د خلکو نه چې کوم دی کامیه کېږي هغه په ټایم باندې نه ادا کوي نو مازدیګر مونځ چې دی هغې کې کامیه کېږي بازار کې ګرځي راګرځي چکرې لګوي دوکانونو کې هغه وخت ضایع شي او مونځ دې پاتې شي نو د دې خیال ساتل پکار دی خپل ماشومان هغه هم په دې باندې عادت کول پکار دي چې په وخت باندې مونځ کوه خپلو زنانو ته هغو ته وایي چې په وخت باندې مونځونه کوئ دا زنانه کله ماشومان چې کوم دی د هغو سمبالښت کوي کله په خپله د خوراک څښاک هغه کوي د مانځه ټایم یې هغه ټایم په هغې کې لاړ شي مونځ دې پاتې شي دویم چې کوم دی هغه پیژنګالو د مکان ده چې په کوم ځای کې مونځ ادا کول پکار دی چې زما ته خو په دې ځای کې منع نشته چېرته شریعت کې لکه د غصب ځمکه ده چې په زور باندې لاندې کړ د پاکې مونځونه کوي جانماز یې پکې خور کړ دی پردی ځمکه دې لاندې کړ بیا پکې مونځونه کوي دغسې مونځونه نه کېږي یا کومه درۍ باندې
او په قالین باندې په دې باندې ولاړي او هغه درې حرامه ده. اوس د پردی نه د بل چا نه پټه کي او بیا راشي جو ودرېږي پرې راځي چې لمونځ کوو. نو لمونځ کوه په څه شي باندې؟ په خپل دغه راوړه جانماز راوړه چې خپل شی راوړه په هغې باندې کوه. جومات کې هو چا غلطې روپۍ نه دي ورکړي، سودخواره یا داسې کسان چې هغوی مال حرامي یقیني پته یې سړي ته چې د دې سړي مال حرام دی، دغسې جومات کې لمونځ هغې فایده نه وي. لمونځ پکې خلک کوي خو لکه د هغې کوم برکات دي د لمانځه هغه ورته نه حاصلېږي، حرامو پیسو باندې جوړ شوی. نو دغسې جومات نه هغه ځان ساتل پکار دی چې په ضد عناد په پښتو په دې باندې جوړ شوی کوم جومات لکه مسجد زرار منافقانو هغه د ضرر دپاره جوړ کړی. نبي علیه السلام ته حکم دا وویل مه ودرېږه په دې جومات کې، لا تقوم فیه په دې جومات کې مه ودرېږه او مه پکې لمونځونه کوه. نبي علیه السلام حکم وکړو هغه جومات بیا ونړو. نو دغسې د دې نه ځان ساتل. یا د قبر په خوا کې او په جومات کې قبرونه جوړوله، دا په دې پنجاب کې ډېر شی دی. که قبر یې جومات راوړي جو هلته جومات جوړوي، او که جومات یې جو هغه وایي دا پیر صاحب وصیت کړی چې ما په دې جومات کې دنده ښه کړئ. نو دا جومات د دې پیر صاحب د پلار دی چې دی پکې دنده ښه کړي، په جومات کې څنګه دنده ښه کړي؟ نو هغه حتی کې چې په قبلې طرف ته خالص ته محراب په خوا کې هلته یې ښخ کړی. بیا چې ډېر خلک ځي راځي او ډېره منه وکړي چې دا شیخ نه کېږي دا مقدوس دیوال ورته وکړي، بیا شاته اوس دیوال وکړي، نور دغه چل کوي. نو دغسې ځای نه ګورئ د مانځه لمونځ نه کېږي، ځان ساتل پکار دی. حدیث کې راځي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. د الله لعنت دی په یهودو او په نصاراو باندې، دوی د پیغمبرانو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي دي، هغې ته به یې سجدې کولې، پیغمبرانو ته به یې سجدې کولې، د پیغمبرانو قبرونو ته. دې پنجاب دې سند ته سړی لاړ شي هلته دا مزارونه چې دي که نه، بس بیا څوک ورته په رکوع پراته ولاړ او څوک چې دی په سجده کې ورته پراته وي. ښه ته به اورې، ما په دې خپلو غوږو اورېدل دی داتا صاحب او داتا صاحب ستا نه یې غواړم، ستا نه یې غواړم. لعن الله زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج. لعنت دی د الله پاک په هغه ښځو باندې چې هغه د قبرونو زیارت کوي او په هغې باندې جوماتونه جوړوي او ډیوې او شمې دا پې بدوي. دا فضولیات دي، دا شمې چې کوم دي او دا ډیوې بلوله دا د یهودو او د نصاراو کار دی. نن سبا مسلمانانو دغه چل کوي. بیا خاص کر په اخترو کې د اختر ورځ چې بیا لاړ شي دا شب او مومبتیانې دا ویسي په دې قبر باندې، د دې هېڅ فایده نشته. د دې سړي خپل عمل کارېږي که ته په دې قبر کې، او دا طریقه خطا ده، دا ټیک نه ده، دا د یهودو او نصاراو طریقه ده. نو کوم جومات چې په قبر له پاسه جوړ شوی نو په هغې کې لمونځ نه کېږي. دا د ائمه اربعو د څلور واړو امامانو متفقه قول دی، د هغو مذهب دی. او په دې باندې خلقو کتابونه هم ډېر شی لیکل دي. مالکیان دې ته حرام بوي، تفسیر قرطبي په دې باندې بحث کړی سورت کهف کې. شوافیه دې ته ګناه کبیره وایي، داسې به نه کوي. او حنابله چې کوم دی هغه وایي حنبلیانه چې دغسې جومات کې لمونځ کول چې دی دا فاسد او باطل دی. احناف چې کوم دی هغه ورته هم مکروه تحریمي وایي. نو حافظ ابن قیم رحمت الله علیه هغه زاد المعاد کې وایي چې فلا یجتمع مسجد وقبر فی دین الاسلام. جومات او قبر په دین اسلام کې دا نه جمع کېږي. نو هر یو چې مخکې شو نو په بل باندې راغی نو منع منه د هغې نه منع کېږي. نو جومات به نړولی کېږي کله چې دی په قبر باندې جوړ شي، او د قبر نه به مړی راویستی کېږي کله چې دی په جومات کې. دا قبر چې قبر په جومات کې نو دا قبر به ورانوي، دا مړی به ترې وباسي وایي. دا سخته فتوا ده، او دا د هغه نه ده بلکې دا د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا هغه فتوا ده، هغه دغه فتوا لګول ده. ځکه چې د دې نه شرک پیدا کېږي نو خلقو ته بیا نقصان رسي. بیا خلق د بابا دپاره د ولي دپاره د لمانځه راځي. جومات سره کار نه کوي چې زما په مال کې، زما په جان کې، زما په اولاد کې او په کاروبار کې برکت پیدا شي. د دې دپاره دا زما دغسې جومات ته چې دا بابا خوشحاله شي. بابا عاجز خو ځان ده، محتاج دی زمونږ دعاګانو ته. وروسته بیا دا سوالونه کوو چې اوس بیا
خبره دغه کېږي. بل شرط چې دی هغه دا دی چې اتباع السنت، تابعداري د سنت کوي، تابعداري د سنت. نو هغه منځونه به کوي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي دي چې د پیغمبر نه ثابت نه دي، ځانه خلقو جوړ کړي دي. دغه منځونه ګورئ نشته، د دې نه ځان ساتئ. هغه څه منځونه دي چې هغه خلقو ځان جوړ کړي دي؟ هغه یو صلات رجبیه دی، د زبرګي منځ ده، د زبرګي منځ 100 رکعاته نمانځه نیت به یې وتړو، 100 رکعاته نیت به یې وتړو، 100 رکعاته لمونځ ادا کومه. هغه سړي په ریل کې چې کوم دی پولي به ته راته او د کرایه نه ورکوله، نو هغه به چې دی راغی په مانځه به ودرېده، جو اخر کې هغه هم سړی کړ، دی هم سړی شو، چې پاڅېده چې نیت مې کړ د زړه د اخلاصه 100 رکعاته نفل لمونځ ادا کوم. هغه وایي دا خو د کافر ویلی، دا 100 رکعات چې ختمېږي واپس تې لاړ. نو 100 رکعاته نیت به یې وتړه او بیا به په دغه طریقه باندې منځونه کوله. ځانه به یې پکې صورتونه خاص کړي وو، هغه به یې پکې وي. دا اوس هم په دې پنجاب کې دغه صلات رجبیه ده کوي. 10 رکعاته به چې وکړو بیا به یې پکې دمه وکړه او بیا به یې پکې تقریرونه کول، دغسې لمونځ به مو. صلات الالفیه 10 رکعاته لمونځ به یې کوو، 10 رکعاته دغه دا مستشتي. او بل چې کوم دی هغه صلات الرغائب دا یې د ځانه جوړ کړی و. بل صلات احتیاطي، احتیاط منځه، جمعې منځ به هم وکړم او د هغې نه وروسته بیا د ماسپښین منځ وکړم. که د جمعې دا مونځ نه شوی نو د ماسپښین دا خو به وشو. نو جمعې مونځ چې دې وکړو ختمه شوه که نه، اوس بیا د ماسپښین مانځه بیا څه ضرورت پاتې شو. دغسې قضای عمري دا به خلقو کوله. د رمضان په آخري عشره کې چې کوم دی ماسپښین په ټایم کې به رایوځی شو او بیا به یې ټول منځونه چې دي هغه 15 واړه منځونه دا په یو ځل باندې ادا کوله. وی دا د دې ټول عمر چې څومره منځونه قضا شوي دي د هغو ټولو دپاره دا کافي دي، دې ته به قضای عمري وي. نو دا خو خلق چې کوم دی د مانځه نه ویستل دي چې ته مه کوه، مونځ مه کوه. او بیا چې د رمضان آخري 10 ورځې راشي په هغې کې به دا یو څو منځونه کوو، 15 منځونه به وکړو، دا ټول به تاته معاف شي. اوس هم داسې خلق شته په دې پنجاب کې، په دې علاقو کې هغه هر څه معاف کوي. پیران دا تبلیغیان حضرات چې ځي دوی چې واپس راشي دا قصې واقعات راوړي. نو هغه پیران ورته وایي د جنت منځ اخلي که غاړه هغه نو که منځ یې اخلي نو دومره 15 لکه روپۍ راکړه، او که لږه منځ ته نږدې نو بیا 2.5 لکه روپۍ به راکړه. که غاړه اخلي نو بیا به چې کوم دی هغه 50,000 روپۍ دا به راکړي. نو تا ته هر څه معاف شو، ما درته معاف کوي، ما درته معاف مونځ مې درته معاف کړو، روژه مې درته معاف کړه، حج مې درته معاف کړو، دومره روپۍ راکړه. روپۍ هغو په خپلې خوشحالۍ باندې راوړي، ځکه چې د هغو خو دا عقیده ده چې دا هر څه هغه معاف کوي. پیر صاحب په خولې باندې دا معاف کېږي، وایي زه خدای ته وایم روپۍ دې واخلي او بس، او بیا به هم دوزخ ته ځي. د دې باوجوده ځکه چې مونځ خو د خدای حق و د پیر حق نه و چې هغه ورته معاف کړو. دغسې نور منځونه دي خلقو د ځانه هغه ایجاد کړي. په دې صورت کې سورة تغابن چې دا هغه دومره ځله وایه، 11 سپېرې او آیت الکرسي پکې 14 سپېرې وایه، تبارک الذي پکې 15 سپېرې وایه. دا ځانه منځونه دي، دا نشته. ګورئ په دې باندې مستقل کتابونه عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه هغې باندې ښکلې رساله لیکل ده. دا د دې نه ځان ساتل پکار دی، دا خلقو ځانه جوړ کړي دي. دوه منځونه داسې دي چې هغه د عام منځ نه خلاف ښکارېږي، خو هغه په حدیث سره ثابت دي، نو هغه به موږ کوو. یو صلات الکسوف دی چې نور تندر ونسي او په هغه وخت کې مونځ نبي علیه السلام کړی دی. 2 رکعاته هم په حدیث کې راغلی دی، 4 رکعاته هم. په دې کې دا رکوع چې ده نو دا بخاري شریف، مسلم شریف او په نورو احادیثو کې کتابونو کې دا راغلی دی چې نبي علیه السلام به دا رکوع 2 رکوعګانې کړي. یو روایت راغلی دی 3 کړي، په یو روایت راغلی دی 4 رکوعګانې کړي. اوس 4 رکوعګانې چې یو رکوع کوي بیا پاسي او بیا بله رکوع کوي بیا بله، دا د عام منځ نه خلاف ښکارېږي. خو چونکې حدیث کې راغلی دي، اگر چې د دې جوابونه هم چا کړي چې دا رکوع یوه ده، خو شاته په دې کسانو باندې څه خبط غوندې راغلی او نبي علیه السلام یې لیدلی نه دی. ګرمي هم ډېره زیاته وه او خلکو ژړلو هم. نو د دې وجې نه د خلکو دا ګمان کړی چې یاره دا ډېرې دي. خو په هر حال کې 4 رکوعګانې هم شي چې دغه حدیث هم ثابت دي. یو صلات تسبیح په هغې کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه پکې وایي. په دې باندې هم خلکو ردونه کړي دا مونځ ثابت نه دی، خو صحیح خبر دا دی چې دا مونځ ثابت دی، صحیح حدیث په دې کې شته. نو دا ثابت دی، دا مونځ به کوو. په دې کې چې کوم ثواب دی هغه
ډیر ثواب دی. عباس رضی الله عنه نبی اسلام فرمایلو چې دا کوه روزانه کوه، که روزانه نشي کولی په هفته کې یو ځل کوه، که نشي نو په میاشت کې، که دغه نه وي په کال کې یو ځل خامخا کوه. نو دغه مونځ چې دی هغې کې دا بار بار 300 پیري دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا پکې راځي. نو دا د عام مانځه نه دغه جدا ښکارېږي، لیکن په حدیث ثابت دی هغه به کوو. بل چې دی خشوع ده، څلورم شرط چې دی خشوع، چې الله پاک ته د سړي توجه وي، او دا د مانځه روح دی. دا نور کارونه چې دي دا د مانځه جسم دی. نو که یو سړی په صحیح ټایم کې په پاک ځای کې ښه د سنت مطابق ودرېده مونځ یې وکړو، خو لیکن فکر یې دوکان کې و او کله ګوته په پوزه کې وهي، کله چې کوم دی په سر کې ګوتې وهي، کله په ګیره کې، او یو طرف ته بل طرف ته د هغه فکر یې او الله ته توجه نه وي، دا مونځ نیمګړی دی، دا صحیح نه دی. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې لیس لک من صلاتها الا ما عقلت منها، نشته ستا دپاره د مانځه نه مګر هغه چې ته پرې پوهېږې چې ستا توجه پکې برابر وي. چې توجه برابر نه وي نو هغه مونځ څه نه دی. نو اگر چې علما وایي چې ظاهري ډانچه چونکې د دې ټیک ده، نو دوباره اعاده په ده باندې نشي، دا مونځ به دوباره نه راګرځوي. لیکن دا خبره علماو کړله چې دی د نفلونه او مستحب مونځونه دا ډېر کوي، ځکه په دې مانځه کې کامی و، نو چې دغه کامی بیا په دې نفلونو په دې باندې وځي. نو چې فرض مانځه کې دغه معامله